پرون د بابر اعظم اوټ کېدو نه پس په فیصل آباد سټیډیم کې یو ډیر عجیبه کار شوی دی او عمده وجه ده چې په دې وجه باندې د بابر اعظم مخالفین هم ډیر زیات دي. د بابر اعظم مخالفین دا نشي برداشت کولی چې بابر اعظم له دومره عزت ملو شي. فینس چې کوم دي، عوام چې کوم دي، هغه بابر اعظم خوښوي، د هغه هیڅ کله هم نشي برداشت کولی. د بابر اعظم مخالفینو کې ایکس کرکټر هم شامل دي، صحافیان پکې هم شامل دي او غټه وجه عمدغه را چې د بابر اعظم شهرت کې او مقبولیت کې روز تر وده اضافه کیږي. پرون په فیصل آباد سټیډیم کې چې څه ټایم بابر اعظم آوټ شو نو سټیډیم کې چې څومره هم کراوډ و هغه سټیډیم پرېښېدل شروع کړل. لګېده راسه چې دا ټول کراوډ صرف او صرف بابر اعظم کتلو دپاره راغلي دي، د بابر اعظم بیټ کتلو دپاره راغلي دي. بابر اعظم آوټ کېدو نه پس ګراوند خالي کېدو باندې روان شو. دا چل به مخکې شهید افریدي سره کېدو. د شهید افریدي چې کله ایرا ونه شهید افریدي به چې کله بیټنګ ته راووتو ټول سټیډیم به د شهید افریدي د بیټنګ منتظر و. چې کله به شهید افریدي آوټ شو نو سټیډیم به په خالي کېدو باندې روان شو. د شهید افریدي نه پس بل کلاړي چې پاکستان ته ملو شو بابر اعظم دی، چې بابر اعظم سره پرون په فیصل آباد سټیډیم کې دغه کار شوی دی. بابر اعظم آوټ کېدو نه پس سټیډیم په خالي کېدو باندې روان شو. کراوډ چې کوم دي ای سټیډیم پرېښېدل شروع کړل او کراوډ پرون هاوس فل، مطلب د بابر اعظم اسم د فیصل آباد سټیډیم چې کوم دی د فیصل آباد خلک چې کوم دي ای کرکټ سره خپل انټرست وښولو پی سی بي له چې تاسو ولې د پی ایس ایل میچز په فیصل آباد کې نه کوئ یا تاسو ولې انټرنیشنل میچز فیصل آباد نه راوړئ. کراچۍ کې تاسو میچز کوئ چې د کراچۍ کراوډ تاسو له نه درځي ګراوند له، او فیصل آباد سټیډیم له یو ډومیسټک میچ له به فل سټیډیم راځي. پرون هم ډېر زیات کراوډ راغلی او بل ورځني میچ کې هم ډېر زیات کراوډ راغلی او هاوس فل ټول سټیډیم ډک و. خو پرون چې کم کراوډ راغلی ټول د بابر اعظم کتلو دپاره، بابر اعظم میچ کتلو دپاره پرون پکې یو سنډې او د خلکو چوټیانې هم وي او سټیډیم فل. بابر اعظم آوټ کېدو نه پس سټیډیم په خالي کېدو باندې روان شو. نو ډېر صحافیان داسې دي چې تنقید پې هم کوي چې فیصل آباد خلک خو بس بابر اعظم پسې مړه دي او صرف په پاکستان کې یو بابر اعظم کرکټر دی او د فیصل آباد سټیډیم دی د بابر اعظم په نوم کې او بابر اعظم سټینډ په فلا او څه ایکس کرکټر هم داسې دي چې هغه د جیلسي په وجه باندې د بابر اعظم مخالفت کوي. نو د بابر اعظم مخالف نه دي خو په دې وجه باندې مخالف دي چې دا سړی چې کوم دی د شهرت مطلب اونچایانو ته روان دی. دا سړی چې کوم دی ډېر زیات مخکې روان دی په شهرت کې، هغه نشي برداشت کولی. نومونه زه نه اخلم خو به تاسو له خپل اندازه کېږي چې کوم کلاډیان د بابر اعظم په بغض کې خبرې کوي. نور بابر اعظم پرفارمنس که تاسو ګورئ د هغه فګرز تاسو ګورئ، مطلب هغه څومره اوډیای میچز کړي دي هغې کې د هغه سینچریانې 29 سینچریانې دي، 51 د هغه 50یانې دي، 8000 9000 له هغه قریب رنزونه جوړ کړي په ون ډے کې. مطلب هغه یو ډېر او تقریبا 50 نه ابو خو دغه ایوریج دی په او ډی آی کې. نو 50 نه ابو ایوریج خو موږ له تر اوسه پورې په او ډی آی کې داسې ډېر کم کلاډیان دي چې موږ له راکړی دی. د پاکستان تاریخ تاسو ګورئ ډېر داسې کلاډیان دي چې دغه ایوریج 40 نه ببره نو جو ای په پاکستان کرکټ ټیم کې خپې داسې خښې کړې وي چې بس دا ټیم د دوی خپل ټیم دی. نو بابر اعظم پرفارمنس ورکړي په یو دوه میچونو باندې. بابر اعظم پرفارمنس یا په هغه باندې ټارګټ کول یو څه دی مطلب پیله به وي چې بابر اعظم کپتان دی، د بابر اعظم کپتانۍ کې پاکستان ټیم خراب شو. اوس کپتان که بل څوک نوم چې پاکستان میچ بایلي ټول تنقید په بابر اعظم کې بابر اعظم ولې بیټنګ ونه کو، بابر اعظم ولې په 30 رنز آوټ شو. بابر اعظم سکور کوي خو 30 رنزو کې 40 رنزو کې هغه هاي سکورینګ نه کوي. د فخر زمان خبره چې بابر اعظم خپله د عوامو عادت خراب کړی دی. بابر اعظم عوامو له هاي سکورینګ میچز ورکړي، مطلب هر میچ کې زیات سکور به کولو، نو هغه عوام ته زیات سکور غواړي. بابر اعظم له آوټ اف فارم دی. نو خیر دا خو خیر د فیصل آباد سټیډیم حوالې سره مې تاسو سره اپډیټس درکولو. تاسو د حوالې سره سره رای لرئ ویډیو کې خپل کامنټ ضرور کوئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.